جنت کې با پافته کې ورځ باب السوق فی الجنه، بازار به په جنت کې لګي پافته کې ورځ. دا جنتیان به پکې ګرځي را ګرځي، فوټوان به پکې خرڅيږي خسته خسته. یو جنتی به فوټو راوچت کې دا غډیر خسته دی، فورن به دا جنتی دا فوټو پشان شي. ځکه چې جنت د غم ځای دی نه کنه. خدای وایي چې دا خسته دی به ته داسې شه. زما په دې خبره پوهېږې؟ جنت د غم ځای نه دی. چې مازدیګر ټیم شي الله به ورته وایي خوشحال شوي؟ به یا الله څه کمی نشته، هر څه ډېر. الله به ورته فرمایي یو کمی شته دی، تیار شئ. ملائکو ته به وایي زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجابونه لرې کوي. دا الله او د ملائکو جنتیانو منځ کې حجاب به لرې شي. چې لرې شي نو الله وایي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. ډېر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري. چې الله ته وګوري تمام اهل جنت به بېهوشه شي. یا الله دا مزه لا چرته چې راپاسې وای به یا الله دا جنتونه او اسم نه دي په کار، نه حورې او نه غلمانان او نه څه، خو دا مزه چې یو ځلې بیا وی. الله به وایي ټیک ده، تقسیم به وشي دې جنتي ته په میاشت کې یو ځل دیدار د خدای، دې ته په هفته کې یو ځل، دې ته په پلاني دی پلان. یو جنتی به داسې پکې پیدا شي چې هغه ته هره او د ورځې څو ځله خدای ته کتل. یا الله په هغې کې مراوله، یا الله د خپل حبیب په خاطر په هغې کې مراوله چې د ورځې څو ځله ورته. نو زما عزیزانو ټول عمر به یو حسن سره تېروئ چې هغه د الله ذات دی، او ټول عمر به یو حسن سره تېروئ چې هغه جناب محمد رسول الله دی. زما په خبره پوه شئ؟ دې دوو حسنونو ته ټوله زندگی وقف کړئ، ټوله زندگی په زړه کې داسې به وکړئ چې نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے، نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے، سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو. یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کس سر کو خبر نہ ہو. دا سے سجدہ کا یار تھا کہ سر تا دم پتہ نہ لگے. 24 گھنٹے دن تو تیری ہی تصور میں گزر جاتی ہے اور رات کے خواب میں بھی تو ہی نظر آتا ہے. زما په خبره پوهیږئ؟ د سند حیدرآباد ناغه ورځ یو سړی ما ته ټلیفون کوي، ما ته وایي مولانا صاحب یو فوټو راواستوه. ما زما فوټو څه کوې خوار چا خو ملا فوټو دی نه، ملا ګیره به یو وایي نه که نه ډېر مې شوق دی. مال ډېر دی زه خوښ یم ویل ډېر مې خوښ یم. مال جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. په زړه کې دي چې د چا تصور یې هلته د تصویر ضرورت نه. بیا په عشق کې واورئ 2 درجې دي، یو فراق دی او یو وصال دی. دا الله پاک په دنیا کې مونږ ته ځان ولې نه ښیي؟ دا الله پاک څه کمی راځي چې مونږ ته دنیا کې وښیي؟ د اسمان حجابات لرې شي او وایي چې وګورئ دا دی الله، څه کمی راځي؟ ولې نه ښیي؟ ولې؟ ځکه چې دنیا فانی ځای دی او الله باقی ذات دی.
نو هغه خپل لیدلې درته هغه باقي زندګۍ ته ښودلي دي چې ما سره به ټول عمر تېرې دلته دا خوند ځای نه دی خوند به هلته اخلي بیا زما په دې خبره پوهېږئ د خوند ځای به جنت وي ګوره یو سړی ما ته راغی صدر صاحب ډډه ووت طبیعت یې خراب دی یو سړی ما ته راغی جي کویدن مې کړې ده او بالکل مې ورسره ډېر محبت دی یاره جي منم بس پلار ته مې ووایه چې زر راته واده وکړي او چې دې زر کوئ او مرم به جینۍ سره زما ډېر لو دی لو دا د کیسه نظامن دی مینې ته لو وایي لو زما ورسره لو دی